رسول الله مبارک یو وار اعلان کی صحابہ ہوتا اے صحابو یو عبادت دا سے دے یو عبادت صرف او صرف یو عبادت دا سے دے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی چه هغه نه زه محروم یم او قاصرم آغا عبادت ما نه دی کړی دا عبادت نه زه محروم یم صحابه ورزو رسول الله مبارک تاسو د عبادت نه محروم دا بلا څنګه عبادت تاسو خو د امت مقتدا رسول الله مبارک تاسو عبادت ته چا عبادت رسی او تاسو دا وایي چې زه د عبادت نه محروم یم یو عبادت داسې دی چې هغې نه زه محروم یم او زما زړه دا غواړي چې کاش دقه عبادت مې هم کړی وی خو هغه زه نشم کولی صحابه ورزو کو رسول الله مبارک دا به کوم عبادت چې تاسو هم ترې محروم یې آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی وی او یو عبادت دا زشتا چی زت محروم ما او اغا عبادت دا دے چی زرا غلے وے پا منز باندے والاڑ وے دا نپل نیت میں تڑلے وے دا شان را پس مور آواز کڑے وے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ما دا مور آواز اوریدو سرا دغه د نپل نیت مات کړی وی او د مور خواله ورغلی وی چې بې سوی دغه عبادت نه زه محروم یم دا عبادت زه نشم کولی حضراتو ځکه چې رسول الله مبارک مور او پلار په بچپن کې وفات شوي نو رسول الله مبارک بیان فرمایي ما به د نپلو مونځ نیت مات کړی وی او زه به ورغلی وی د خپلې مور خبره به مې اورېدلې وی د هغې خدمت به مې کړی وی دغه عبادت نه زه محروم یم ځکه رسول الله مبارک بیان فرمایي چې د چا مور او پلار ژوندي او دې داسې خدمت اونکو چې خپل ځان یې پې اونه به خو هم د هلاک شي